السلام علیکم ملګرو، دا سټ کې به تاسو ته ویډیو ښکاري. تاسو به وایئ چې دا څه دي، خو ډېرو خلکو ته به پته هم لګېدلي، ډېرو ته به نه وي. چې چا ته نه وي نو اوس واورئ چې کله زیناګانې د حد نه سیوا شي، بیا به ماشومان دغسې په کچرو کې میلاویږي، په روډونو، په ډیرانونو. خو زه دې بدبخته ته وګورم چې دا مې کله کتلی خوب مې حرام شوی. د ده د اوس نه دا انجام ګوره، د چا نه چې پیدا دی هغه د خلکو د یاري او د شرم د وجې کور ته نشي بوتلی دا ماشوم، او د رب نه نه یاریږي دا خلک، د معاشرې نه یاریږي هم او شرمیږي. دا دومره بدبخته ماشوم دی، ګوره دا څوک کور ته نشي بوتلی. دا چې کله لږ رالوی شي ده ته به ماشومان پرې غورونه کوي، دا چې کله راغټ شي ده ته به بیا په نه خبره باندې غټ خلک، زموږ معاشره هم تاسو ته معلومه ده، نو دا به تر مرګه پورې دغه وایي چې یا الله وجلم دې والنم چې ژوندی دې پیدا کولم. زناګانې ډېرې زیاتې شوي په معاشره کې، او د خلکو عقیدې په دې باندې دي چې میډیسن شته، خو الله پاک یې خلکو ته ښایي چې هغه پیدا کوي. نو دغسې ستاسو مخکې دی یو ځل فرعون خوب ولیدو په خپل بچی وخت کې، چې هغه خپلو کسانو ته بیان کو، هغه له رزلټ ویسته، بل چې دغسې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي، موسی علیه السلام یې یادو، او هغه به ستا د باچایي زوال ګرځي. نو فرعون د هغې په وجه باندې بني اسرائیلو کې به چې څومره ماشومان پیدا کېدل نو هغه به یې قتل کول چې موسی علیه السلام پکې ختم شي. نو هغه ستاسو مخکې ده چې د موسی علیه السلام پرورش الله پاک د فرعون په کور کې وکړه، که ویې نه کړه، که چا نه یې کتلي ویې ګورئ. د زنا دومره لویه ګناه ده. یو ځلې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خواله یو سړی راغی او ورته ویې ویل چې یا د دواړو جهانو سرداره، اسلام ته مې ډېر سخت زړه کېږي، خو د زنا نه نشم صبرېدی، د زنا اجازت راته پکې وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ته دا غواړې چې ستا خور څه څوک زنا وکړي، ستا لور څه، ستا ښځې څه؟ هغه ویل نه یا رسول الله نه. ملګرو زنا په دې دنیا باندې قرض دی، د هغې ډېر زیات رزلټ راغلي په یوټیوب باندې پراته دي، خلکو ته رزلټ یې میلاو شوي او په فیسبوک هم شته. خو که تاسو وکتل نو غرض مې دا دی چې دا ګناهونه نن سبا ډېر زیات شوي دي. دا ویډیو راته میلاو شوه، په دې باندې ډېر زیات خفه شوی وم. ملګرو که په دې ویډیو باندې چاته تکلیف رسېدلی زه د هغوی نه ډېره بښنه غواړم. نورو ویډیوګانو دپاره د بشیر خان اپیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.